دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د هر مؤمن مسلمان دا ارزو وي دا ارماني چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې دیدار وکړي. بارکه دوستانو یو محترم شیخ صاحب زمونږ تاسو سره یو وظیفه شیر کړې ده، راځي خپل هم واورو مخکې مرګورو یو دوه درود شریف ته اخره کې ویم ان شاء الله د حضور صلی الله علیه وسلم دیدار هم الله پاک نصیب کړي. موږ سره یو طالب دی مدرسه کې ملنګ شان دی طالب دی، دوه کم سل کرته د رسول الله مبارک دیدار نصیب شو، درې کرته د الله جل جلاله دیدار نصیب شو. نو دوستانو محترمو څنګه چې شیخ صاحب وفرمایل چې تاسو کې څوک غواړي چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دیدار ورته په خوب کې نصیب شي، نو هغه یې دغه درود شریف وظیفه وکړي، نو ان شاء الله یقیني ده چې دته به په خوب کې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم دیدار نصیب کیږي. راځئ چې د شیخ صاحب نه دغه درود شریف واورو، خپل هم پې عمل وکړو، مخکې ملګرو سره هم دوستانو شیر کړو، د ثواب په نیت یې شیر کړو. دوستانو دا زمونږ او تاسو او د شیخ صاحب دپاره تر قیامته صدقه جاریه وګرځي. راځئ دوستانو یو دوه درود شریف ته اخره کې ویم ان شاء الله د حضور صلی الله علیه وسلم دیدار هم الله پاک نصیب کړي. زمونږ د حضرت مرشد پاک مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وظیفه ده 3 جمعې زر کرت دا درود شریف وے اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی. دا 3 جمعې زر کرت وے انشاءاللہ دا رسول اللہ مبارک دیدار و نصیب شي. ایو بل درود شریف تے وصلی اللہ علی حبیبه سیدنا محمد والہ وسلم. دا هر شپه چې ویلی شي باوضو 400 بار وایي انشاءاللہ د خپل پیغمبر دیدار به ته الله پاک نصیب کړي. موږ سره یو طالب دی مدرسه کې ملنګ شان دی طالب دی، دوه کم سل کرته د رسول الله مبارک دیدار نصیب شو، درې کرته د الله جل جلاله دیدار نصیب شو. الله دې ستاسو د ټولو قدر وکړي، الله عزت وکړه، ستاسو د ټول تنظیم انتظامی پولیس والا مرګرو د خدمت والا د ټول موږ ممنون او مشکور یو. الله قدر وکړه. هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خج ملګرو تاسو ویډیو وکړه، امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفې باندې پیښ وي. ته بیا